یا د ګلزاده پلاره شکر دی چې نن وختي کور ته راغی. یوه خبره مې در سره کوله. څه خبره وه؟ خیر خو دی؟ څه به درته وایم، ته خو اول په کور کښېنې نه او چې یې هم نو بس په موبایل اخته یې. خبره کوه کمبختې. خبره مې درته دا کوله چې په هغه ګلزاده زوی دې سم څه چل شوی دی. څه چل پرې شوی دی؟ راته ووایه که نه. چل پې دا شوی دی چې هر وخت ځان له ځان لوي او چې ناستی نو نوکان چیچي، کپړې نه بدلی، خیرن ګرځي او د لامبلو نه یې بلا ده بلا. نو تا ما ته مخکې ولې نه ویل؟ نو بس ما خو دا ګڼله چې ښه به شي، خو دا اوس لوی دی او د سکول سبق هم وی، دا به څه کوو؟ خو مارو زه داسې کار کوم چې ګل لالا له ورځم او هغه سره دا خبره کوم. هغه ډېر پوهه دی، څه ښه مشوره به راله راکړي. زه ډېره ښه ده، ربه په جولۍ کې مې خیر واچوي. السلام علیکم ګل لالا. وعلیکم سلام نیاز خانه، په خیر رالی په خیر رالی. یره ګل لالا کور ته د کار نه لاړم نو د ګلزاده مور راته ویل چې ګلزاده باندې څه چل شوی دی. نو ما ورته وی چې څه چل پرې شوی دی؟ راته ویل چې هر وخت ځان له ځان لوي او چې ناستی نو نوکان چیچي، کپړې نه بدلوي، خیرن ګرځي او د لامبلو نه خو بلا ده بلا. یاره نیازه ما ته خو معلومې که نه چې ته خپلو بچو له وخت کم ځای ورکې. ګنې تا ته به پته وی چې ګلزاده داسې ولې شو. نه نو ګل لالا زه مزدوري وکم که نه بچو ته کښېنم. نه نو دا مزدوري یوازې ته کې، ټوله دنیا لګیا نه ده، خو چې کم باقي وخت پاتې په کار ده چې بچو سره تیر شي، هغوی سره کینې. او ما چې کم د نفسیاتي مرستو تربیت اغستی دی نو دا ستا زوی چې کم دی د ده دا رویه چې ده که نه نو کیدی شي چې دا د احساسي کمترۍ ښکاري. احساسي کمترۍ؟ دا څه وی ګل لالا؟ او دا صرف په وړو ماشومانو کې کیږي؟ نه نه داسې نه ده چې بس دا صرف په وړو ماشومانو کې، بلکې د دې لوی عمره خلک چې کم دي که نه، کم چې زیات عمره یي هغه هم ښکار کیدی شي. دا کمې خبرې چې تا وکړي که نه نو دا علامات د دغې نفسیاتي بیمارۍ دي. ښه نو دا څه خطرناکه بیماري ده؟ نه چې په وخت یې غور شي نو بیا به ډېر ښه، ولې چې د دې سره د یو تن شخصیت باندې ډېر بد اثر غورځېږي. د احساسي کمترۍ سره یو تن کې د اعتماد کمی پیدا کیږي، هغه کم همته کیږي. ښه ګل لالا دا خو سړی د ښې توښې نه وباسي. او که نه؟ او بله دا چې ګلزاده خو د سکول سبق هم وایي، دا به څه کوو؟ ګوره نیازه د ګلزاده غور که ونه کړی شو که نه نو بیا به دې د سبق ویلو نه پاتې شي، ولې چې داسې تن بیا امتحان ورکولو نه یریږي او مقابلې کولو نه هم ډېره زیاته یاره کوي او داسې نورو نفسیاتي مسلو سره هم مخ کیدی شي. نو اوس څه وکړم ګل لالا؟ ګوره تا ته خو ما وویل که نه چې غور یې وکړه او یو تکړه نفسیاتي ماهر ته وښیه. او هو دا خبره هم ذهن کې کېروه، دا ته خپله هم کولی شي چې بچو له لږ شانتي وخت ورکې. فضول یو ځای بل ځای ګرځې، حجرو کې کښېنې، نو په کار ده چې ته خپلو بچو سره کښېنې که نه. رښتیا دې وې ګل لالا، ما ته خو مارو هم قاریږي وایي چې کور ته راشي نو موبایل ته کښېني، بچو له هډو وخت هم نه ورکوي. ګوره نیازه داسې خبره ده که نه چې دا هر څه زمونږه د خپله لاسه کېږي او الټه بیا دغه بچې چې کوم دی هغه مونږه رایسارو او خبرې ورته کوو. دا څومره زیاتې دی؟ ها نه نه ګل لالا داسې به نور نه کوم. او که نه نیاز خانه، مونږ له او مور پلار له چې کوم دی خپل کردار باندې سوچ پکار دی چې مونږه څومره خپل کردار ادا کړی دی یا مونږه ادا کوو. ټیک دی وی ګل لالا، بچي خو یوازې پیدا کول نه دي، تربیت هم غواړي. ښه نو ګل لالا تاسو ډیره مننه، زما چې دا خبرې خو مارو ته هم وکم، هغه هم زما په تمه ناسته ده.